الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها وإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबास के हवाले دا से خطبه حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2014 दुआ किया है د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و और किस तरह मांगनी चाहिए دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه تیرې جمعې خطبې کې معیار क्या है ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو اقتباس په حواله असल में तो दुआ की چې د خطبې په سر کې مې ویلی و कुरान करीम دا خبره کړې وه की ही बयान फरमाया چې دعا څه ته وایي जो हज़रत دعا نه मसीह تسلی او سکینت څنګه ملاویږي د دعا فلسفه څه ده او سره غوښتل پکار ده इस बारे में یعنی د دعا غوښتو کم معیار دی چې یو مومن ته اختیارول پکار دی और इरशादात اصل کې د دعا دارو او فلسفه जो बड़े خو قرآن کې بیان فرمایلی شوی ده इरशादात हैं लेकिन दुआ करने और दुआ की او مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک نه د علم حاصلولو نه پس دا خبره موږ ته ښه واضحه کړې ده एक इंसान دې باره کې अल्लाह का कुर्ब पाने वाला د حضرت مسیح موعود علیه السلام और ځینې दुआ की हकीकत जानने نور ارشادات هم شته چې ډېر مختصر دي अपनी एक मजलिस में फरमाते हैं خو پکې د دعا کولو के लिए او د دعا حقیقت باندې د رسېدو داسې طریقې इंसान او اسلوبونه पाक तब्दीली पैदा موجود دي چې که انسان په عمل وکړي नहीं बच सकता نو د خدای پاک قرب ورته حاصلېدی شي तो दुआ او د دعا په कोई असर नहीं रहता حقیقت باندې هم هغه پوه شي फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम یو مجلس کې फरमाते हैं حضرت مسیح موعود علیه السلام ताला से فرمایي ताल्लुक के लिए د دعاګانو قبولیت لپاره دا هم ضروری ده
چې انسان دی په ځان کې یوه پاکه تبدیلي پیدا کړي. अपनी जमात که بدیانو نه نشي بچ کېدی او د خدای پاک حدونه ماتوي، क्योंकि जब نو په دعاګانو کې بیا هیڅ اثر نه پاتې کېږي. और उसकी मोहब्बत بیا په یوه होकर بله موقع رسول اسلام فرمایي के लिए फितरतों में خدای پاک سره تعلق د پاره د یو محویت ضرورت دی. उस वक्त तक सबात मुयसर नहीं आ مونږه بار بار خپل جماعت ته सकती, यानी फितरी जोश है وایو چې په دې باندې د قائم شي، ځکه چې تر څو د دنیا نه انقطاع ونشي बस او د دې مینه په زړونو کې ختم نشي او خدای پاک د پاره په فطرتونو کې طبیعي جوش او محویت پیدا نشي، نو تر هغه ثبات نشي بیا موندل کېدی. ये फितरी जोश ही पैदा होगा. یعنی فطري جوش دی چې د بنده او د خدای پاک تعلق قائموي او دا تعلق مضبوطی هم. एक जगह फरमाते हैं پس د دې فطري جوش जो रूह बखुदा او होकर په مکمل طور तो फिर خپل توجه असर होता है د خدای پاک طرف ته رساتلو لپاره कि दुआओं په کار ده چې موږ کوشش وکړو खुदा ताला ही की तरफ से دا فطري جوش به هم پیدا کېږي، خو د خدای پاک په فضل چې هغه نه دعا وغواړو. सुबह का एक खास वक्त है. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي خصوصیت है वो दूसरे औकात में नहीं. هغه دعاګانې چې انسان پکې دارنګ توجه کوي چې مخکې د خدای پاک په لور وي، होते हैं نو هغوی خارق عادت कबूलियत نو هغه دعاګانې بیا خارق عادت اثر لري. خدای یاد ساتل پکار ده چې دعاګانو کې قبولیت هم د خدای پاک له طرفه راځي او د دعاګانو هم یو وخت وي، لکه څنګه چې د سهار یو خاص وخت دی. دې وخت کې چې کم خصوصیت دی هغه په نور وختونو کې نشته. जो همدغه رنګ د دعا ځینې وختونه وي या तो چې په دعاګانو کې قبولیت او اثر پیدا کوي. या और दुनियावी कामों में मुलव्वस रहते हैं. सुबह नींद पूरी नहीं हो रही होती उनकी, रात को नींद سهار وختي چې انسان راپاسي او وخت تازه دم وي، نو چې کم کار هم بیا کوي نو د هغې نتیجه بهترینه وي. د نن سبا خلکو په شان نه چې تر شپې ناوخته لګیا وي انټرنیټ کوي یا بیا ټي وي ته ناست وي او په دنیاوي کارونو کې ځان بوخت کړي وي. दार भी हो. سهار وي که شپه خو د دوی خوب نه پوره کېږي. سهار چې پاسي نو سترګې پې درنې وي. पूरी په داسې حال کې به دوی مونځ څنګه وکړي बेहतरीन नताइज जाहिर हों. او د دوی نورو کارونو کې به برکت څنګه راځي. هر تن چې که دنیادار هم وي نو خپل بهترین کار لپاره کوشش دا کوي چې ښه تازه دم دی وي वो कैफियत چې کار سره د پوره توجه وکړي फिर او د هغه کار بهترینه نتیجه دی ظاهر شي. रहम है उस शख्स پس فرمایي जो अमन की हालत چې में उसी तरह डरता है जिस तरह किसी पर تاسو ته هم پکار ده چې دا لټون وکړئ तो वो डरे. چې ستاسو د بهترینو دعاګانو وخت څه دی، खुदा को नहीं भुलाता. کم وختونه دي खुदा د دعا د قبولیت هغه کیفیت کله او کم وخت پیدا کېږي. بیا حضرت مسیح اسلام یو بل ځای کې فرمایي د خدای رحم په هغه تن دی چې د امن په حالت کې هم داسې یېرېږي چې لکه څنګه چې په چا باندې څه مصیبت راغلی وي یېرېږي. څوک چې د امن په وخت خدای پاک نه هېروي، خدای پاک هغه د مصیبت په وخت کې نه هېروي. तो तौबा का दरवाजा او څوک چې د امن زمانه په عیش کې تیروي सईद वो है او د مصیبت په وخت دعاګانې شروع کړي दुआओं में मसरूफ रहता है, सदकात देता है और अम्र इलाही की نو د هغه دعاګانې نه قبليږي. ताला ने दिए हैं उन्हें کله چې د خدای پاک عذاب نازلېږي نو د توبه دروازه بند شي. शफकत करता پس څومره سعید دی هغه تن چې د خدای د عذاب د نزول نه مخکې په دعاګانو کې مصروف وي، यही हैं जो सादत صدقې ورکوي، د خدای پاک د احکاماتو تعظیم کوي، یعنی پوره عزت او احترام سره ور باندې عمل کوشش کوي शकी की शनाख्त भी आसान होती او د خدای پاک مخلوق سره د شفقت سلوک کوي. सईद फितरत के خپل اعمال په ښکلې طریقه ادا کوي. जो मीठा عمده د سعادت نښې دي. और पुरलज़्ज़त है. ونه د خپلې میوې نه پیژندل کېږي. चख कर सब همدغه رنګ د سعید او د شقي پیژندل هم آسان وي. दरख्त है जिसके फल को देख के یعنی د سعید فطرت जिसके अमल سعید فطرت لرونکي हक अदा करने वाले हैं. نیک عمل لکه د هغې میوې وي چې خوږه او مزهداره وي. یعنی میوه چې خلک وګوري اوس کې نو وایي چې دا ونه خوږه میوه پیدا کوي. شقي هغه بدبخت انسان دی چې عمل نه د خدای حق ادا کوي
इसलिए او نه د هغه د بندگانو. खुदा ताला से ताल्लुक का मजीद इदराक یعنی دا ونه ترخه او بدبوداره میوه پیدا کوي. उसलूब और तरीकों का पता चले پس دا یو څو اقتباسونه ما وړاندې کړي وو. तो जो पैदा हो अच्छे और बुरे के फर्क دا یو څو اقتباسونه ما وړاندې کړي چې مونږ کې د خدای پاک سره تعلق ادراک نور هم پیدا شي او د دعا کولو اسلوب او طریقې مونږ ته معلومه شي. सही तरीक को अपनाते خپل اصلاح طرف ته زموږ پام وګرځي. हुए की तरफ तवज्जो पैदा د ښه او د بد عمل فرق مونږ وګورو او اعمال صالحه طرف ته توجه ورکو. जो दुनिया की हसना से भी हिस्सा लेने वाले हैं د دعا کولو और आखिरत की हसना से भी हिस्सा लेने د صحیح طریقې سره ताकि हम مونږ ذاتی دعاګانو और طرف ته जमाती توجه मकासद के ورکو उसूल में او داسې په هغه خلکو کې شامل شو چې دنیا د حسنه نه هم ورته برخه حاصله وي जिसे او د آخرت د حسنه نه هم ورته उस मुसलमान برخه को ملاويږي. जिसने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम او بیا مونږ ذاتی او جماعتي مقصدونو په حاصل کې जिसने د خدای پاک د فضلونو وارثان شو. پس دا هغه اهم مضمون دی چې یو مسلمان هغه مسلمان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رښتونی عاشق ایمان وروړی دی करने की د زمانه د امام او مسیح مهدی موعود د بیعت سعادت ورته ترلاسه شوی دی. ईमान का दावा करने वाले هغه ته پکار ده چې ځان دې پوي کی او عمل کوشش دې پیو کی वादे हो जाए कि چې په حقيقي مؤمن मोमिन होने का दावा करे او په هغه تن کې د یو فرق ښکار شي چې کم د ایمان تشه داوا کوي. के मजमून पर खुलकर रोशनी डाली है یعنی دا د واضح شي چې حقيقي مؤمن څوک دی او هغه څوک دی چې د مؤمن کېدو صرف دعوه کوي. और इसी के लिए जैसा कि मैंने कहा قرآن شریف ډیرو ځایونو کې چې د دعا په مضمون کومه رڼا چولې ده موږ ته پکار ده چې په هغې باندې د پوهېدو کوشش وکړو. और फिलॉसफी او د دې دپاره لکه څنګه چې ما وویل چې موږ ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په तवज्जो देने वाले نظر کتل پکار دی چې موږ د دعا په حکمت दुआ की तरफ د دې په فلسفه او د دعا کولو په طریقه پوه شو او دعا طرف ته توجه پیدا شي. ऐसी दुआएं करने वाले हों जिनका नतीजा निकलता हो او صرف دا نه چې دعاګانې وکړو بلکې د هغو دعاګانو د حصول کوشش وکړو چې نتیجه یې روزي अपनी जिंदगी ځکه چې जरूरत है دې نه بغیر खुदा ताला को ژوند بې مقصده دی. कि हम داسې دعاګانې چې نتیجې لري मांगते हैं या नहीं د انسان ځکه پکاري وي چې خپل ژوند په ښه کړي. और خدای پاک ته د دې اجازه نشته چې موږ د هغه عبادت کوو که نه هغه نه څه غواړو او که نه. फल लाने वाले दुआओं की د دعاګانو हमें जरूरत है ना कि खुदा ताला او د خدای پاک د حکم مطابق वो तो बेनियाज دعاګانو او نتیجه खुदा ताला لرونکي دعاګانو आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اجت مونږ ته دی خدای پاک ته نه. कि ये ऐलान कर दो هغه خو بې نیازه دی याबो बिकुम रब्बी लौला दुआओकुम هم ځکه خو هغه فرمایلی دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ذریعه دا اعلان کړی دی तुम्हारी परवाह क्या करता چې اعلان وکړه अगर तुम्हारी چې کل ما یابو بكم ربي لولا دعاؤکم یعنی وایا چې که ستاسو دعاګانې نه وي نو زما خدای ستاسو څه پروا لري. जो दूसरों को फायदा पहुंचाए लेकिन इस आयत में حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایي چې کامل عابد ما کې دی شي लोगوں को कह दो چې نور ته فائدہ رسوي. خو په دې آیت کې نور هم صراحت دی तुम्हारी परवाह ही क्या करता یعنی نورم واضح شوی ده چې دوی خلکو ته وایا چې که تاسو कि वो رب ته आवाज ورنه کوي दुआएं करने वालों की परवाह करता نو زما رب تاسو څه پروا لري. है इबादत करने یا वालों په نورو لفظونو کې करता है دا ویل کېدی شي چې هغه د عابد پروا کوي अगर तल्लुक د هغو خلکو پروا کوي چې دعاګانې کوي هغه خلک چې د هغه عبادت کوي د هغوی پروا کوي. दुश्मन की बस नाकामी के नजारे که देखने خدای پاک سره तो हमें تعلق جوړول غواړي आबिद बनने की د तरफ خپل نیک خواهشاتو تکمیل غواړي د دشمن د ناکامۍ نظاره کتل غواړي अल्लाह نو ताला हमें
عبادت کولو طرف ته پام کول پکار دی तौफीक अता फरमाए और हमें ये रूह पैदा حقیقي عابد جوړېدو طرف ته د توجه ورکولو کوشش پکار دی बद अंजाम خدای پاک د مونږ کې هر چاله د صحیح عابد جوړېدو توفیق عطا کړي او مونږ کې د هغه روح پیدا کړي چې مونږ د دشمنانو بد انجام وګورو के दिल हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम نن سبا दुश्मनी कीना और बुग़्ज़ में د دشمنانو یعنی هغه خلک چې زړونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دشمنۍ کینې او بغض نه और हिंदुस्तान की कुछ دومره ډک شوي دي या उनके چې څه انتهایی نشته मुसलमान अफ्रीकन ममालिक के छोटे छोटे कस्बों خصوصا په پاکستان کې او بیا د هندستان ځینې علاقو کې یا د هغوی د اثر لاندې چې د افریقې کم مسلمان ملکونه دي د هغوی په وړو وړو قصبو کې पाकिस्तान के د هر قسمه کمینګۍ اظهار دوی کوي لګیا دي मौका नहीं छोड़ते कि जब हज़रत په دې حواله ټولو نه وړومبي صف کې خو د پاکستان مولیان او هغه خلک دي چې تش په نامه عالمان دي बरकतों के د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف د انتهایی ذلیل او مذمومه قسمه حرکتونو د ارتکاب یوه موقع دوی د لاسه نه پرېږدي د احمدیانو د زړونو خوږولو موقع دوی لټوي और वफा का احمدیان इसलिए रखते हैं د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के د مینې او د وفا تعلق ځکه لري ये जुर्म है अहमदियों का چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ټولو نه لوی رښتونی عاشق دي मोहब्बत का ताल्लुक इसलिए دا جرم د احمدیانو कि इस जमाने में د وفا او د مینې دا تعلق احمدیان ځکه لري इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چې په دې زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حقیقي عشق مونږ کې هم حضرت مسیح موعود علیه السلام پیدا کړی دی का ताल्लुक इसलिए रखते हैं कि हकीकी तौहीद का مونږه حضرت مسیح موعود علیه السلام سره हमें हज़रत د محبت تعلق के जरिए से अता हुआ ځکه لرو چې د حقیقي توحید فهم او ادراک مونږ ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په وسیله عطا شوی دی अपनी हदों को फलांग پس کم خلک چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دشمنۍ په وجه خپل حد نوزي لګیا دي सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د के आशिक هغوی مقابله और अल्लाह ताला की د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رښتونی عاشق तौहीद او د خدای پاک د توحید منادي کوونکی سره ده अल्लाह ताला के उस बंदे से है जिसकी अल्लाह ताला परवाह करता है जैसा कि मुसलमान ने د फरमाया خدای پاک कि अल्लाह ताला هغه بنده سره د دوی دشمنی نه چې چا خدای پاک پروا لري لکه څنګه چې مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې خدای پاک د عابد پروا کوي نو په دې زمانه کې د مسیح موعود علیه السلام نه لوی عابد بلی څوک هم نشته दुश्मनों का हर अंजाम देखते आए په ماضي کې هم भी देख रहे हैं موږ د دشمنانو هر انجام کتلی دی पाकिस्तान में भी ऐसे कई او نن هم ګورو हो रहे हैं پاکستان کې ډېرې داسې واقع شوي دي کېږي هم لګیا دي कि अल्लाह ताला ने هغه خلک چې مغلظات د خولې نه روباسي خدای پاک هغوی په داسې طریقه رانیولي دي چې یقینا د ډېرو دپاره د عبرت या سبب جوړ شوي دي है पाकिस्तान में भी देखने वाले देख रहे हैं پاکستان کې बाज خلک کتی شي जहाँ ऐसे वाक़यात به وجود زه د ځینو ځایونو نومونه نه اخلم خو داسې واقع دلته شوي دي چې دا बेहूदियाँ का کومو خلکو به چې کنځلې کولې او بدرت به یې ویل अल्लाह ताला ने पकड़ा هغه خدای پاک رانیولي دي कई किस्म के ये दरीदा देनी करने वाले हैं जो बड़े नेक पारसा دې خلکو کې دا خلک ډېر قسمونه لري किसी न किसी घनौने ځینې پکې نیکان مشهور وو ना सिर्फ خو هم هغوی په څه نه څه ګنده الزام کې بلکې په جرم کې कि अपने लोगों ने जो उन्हें هم هاو خلکو د خپلو علاقو نه करके अपने इलाके ښه په بېعزتۍ وشړل چې چا به مخکې هغوی ډېر زبرګان منل या फिर ये भी हुआ ऐसे लोगों के साथ یا بیا دې خلکو سره داسې هم شوي دي چې خدای پاک په څه بل رنګ د دوی د ذلت نظارې وښیلی जहाँ او د هغوی حامیان پې وشرمېده वहाँ अहमदियों के او د احمدیانو ایمان مضبوط شو ऐसी ऐसी जलील हरकत बाज ये इल्जाम तराशियां داسې ذلیل حرکتونه
دا خلک کوي او داسې الزامونه لګوي په حضرت مسیح موعود علیه السلام. जब वाकयात बाज लोग मुझे लिखते हैं बाज दफा अखबारों ځینې خلکو ماته لیکلي هم دي او اخبارونو کې هم ذکر راځي. यहाँ तो मैं बयान भी नहीं कर सकता. نو داسې ذلیل حرکتونه دي دا خلک کوي چې زه یې دلته اډو بیانولی نه شم. दुश्मनी है دومره پریوتی سوچ او دومره پریوتی عمل دا خلک لري अवाम की او دشمنی د زمانه امام سره کوي. د عوام اکثریت یا خو به حصه دی دا زه د پاکستان خبره کوم یا یریږي همدغه رنګ د هندوستان هم ځینې علاقې دي. دا هر څه چې دوی ګوري हासिल नहीं करते कि इन नाम नहाद چې इस्लाम का दर्द دا کم خلک چې په ظاهر د اسلام درد لري जिल्लत जो हो रही है دا هغوی چې کومه بېعزتي کېږي अल्लाह ताला के د دې وجه دا ده वादे की چې هغوی د خدای د गौर करें فرستاده سره دشمنی راخسته ده. बन जाती है. نو دا هر څه که دوی وګوري او लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक में دا هر څه دوی ګوري او بیا هم ته سبق نه حاصلوي. जैसा कि मैंने कहा अफ्रीका में बात که دوی غور وکړي نو بیا هم داسې دوی دپاره د عبرت وجه جوړه شي. خو د دنیا نورو ملکونو کې لکه څنګه چې ما وویل چې په افریقا کې هم ځینې وخت دشمنۍ وي की जरूरत है. نو مسلمانان کله چې د خپلو عالمانو د پریوتې حالت وګوري نو د احمدیت طرف ته رجوع کوي. د افریقې ګڼ شمېر علاقو کې خو احمدیت خور شوی هم په دې وجه دی. د خپلو عالمانو حل چې هغوی وکتو نو صحیح دین یې بیا وپېژندو. इन नाम नहाद خو هغوی کې دا جرأت شته چې د دې خلکو د حرکتونو نه چې تش په نامه عالمان دې سبق واخلي او د حق मेहमदियों لټون وکړي. بهرحال احمدیانو ته زه دا ویل غواړم چې د مخالفینو د حرکتونو او کمینګۍ نه से परेशान پریشانه کېږئ مه. गुज़श्ता दिनों تېرو ورځو کې پاکستان یو احمدي ماته خط کې لیکلي وو چې زموږ علاقه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام तो इस्लाम د مخالفت دومره زور دی او تر دې حده زیات شوی دی چې دشمن दुश्मन اوس هر ګنده حرکت دپاره تیار ناست دی. हज़रत मसीह د حضرت مسیح موعود علیه السلام تصویر ورانوي या یا ورسره تصویر سره د هغوی تصویر سره توهین آمیز سلوک کوي او زموږ زړونه پرې خوږوي. छल नहीं कर रहे हैं ये लोग. نو یې اوس رانه برداشت کېږي نه. बर्दाश्त नहीं होता कि ये داسې راته ښکاري چې زړه به موچ وي. जिहाद दिल फट जाएगा. دومره غلیظې پوسټرې په دیوالونو دوی لګوي दीवारों पर लगा रहे हैं. دومره غلیظې پوسټرې په دیوالونو دوی لګیا دي गैरस जमात शुरफा जो हैं چې د علاقې کم شریفان غیر احمدیان دي هغوی هغه پوسټرې په خپله د دیوالونو نه لرې کړي دي तो ये लिखते چې دې خلکو خو اوس انتها रोते हुए خپل د حرکتونو انتها وکړه. نو لیکلي وو راته چې دا چې ګورو نو په چغو په ژړا شو. हमें दुश्मन ما هغوی ته هم ولیکل چې صبر او دعا نه کار واخلي. موږ ته درس دا راکړی شوی دی چې دشمن کله خپل شور و فغان के बाद او بېهودګي زیاته کړي نو یاره نها کې نها شي. بس موږ ته پکار ده چې دا سبق تل د نظر وړاندې وساتو. रखना चाहिए हमें دعاګانو کې مخکې نه زیات کوشش کول پکار دی. خدای پاک سره تعلق زیاتولو او په هغه کې د فنا کېدو سبق دی. इसमें फना होने का सबक है. داسې خلک خو په خپله خپل مرګ له بلنه ورکوي. अपनी मौत को खुद दावत देने वाले د خدای پاک را لېږلي خلکو چې چا هم بېعزتي کړې ده هغوی همیشه تباه شوي دي. دا خلک هم که د خپلو حرکتونو نه منې نه شو भी अगर अपनी हरकतों से نو د دعا کومه توره چې په لیکرام چلېدلې وه लेखों पर هغه به د الله په اذن په دوی هم وچلي. इन पर भी अल्लाह ताला की پس خپل غم خپل درد خپلې چغې बस अपने خدای ته وړاندې کوي. अपने दर्द خدای پاک د داسې شرپسنده خلک د عبرت نشان جوړ अल्लाह کړي. ताला ऐसे शरीरों को حضرت مسیح موعود علیه السلام یو مجلس چې په 19 اپریل کال 1904 کې کړی و فرمایي जो ما خپل جماعت دپاره او بیا قادیان دپاره دعا کوله कि मैं نو الهام راته وشو और फिर कादियान के लिए چې दुआ कर रहा زندگی के फैशन से तो दूर इल्हाम हुआ जा पड़े हैं فصحیح کوم जिंदगी تصحیح की کا फैशन से दूर जा पड़े نو زما زړه ته راغله چې دا ریزمرې سکول زما طرف ته ولې منسوب شوي دي. कि इस په دې کې مې نظر په هغه دعا پرېوتو چې د یو کال راڅخه په بته دعا لیکلې شوې ده او هغه دعا دا ده जो एक साल چې یا رب قسم دعای ومزق أعدائك وأعدائي وأنجز وعدك وانصر عبدك وأرنا أيامك وشهر لنا حسامك ولا تزر من الكافرين شريرا.
वशाहिर लना हुसामक یعنی वला ای तज़र زما ربه زما دعا واوره او خپل دشمنان او زما دشمنان ټوکړې ټوکړې کا ए मेरे रब خپل وعده پوره کا او د خپل بنده مدد وکا او موږ ته خپل ورځې وخایا او موږ د پاره خپل تور راواله और अपने बंदे او की کم मदद خلک چې फरमा انکار کوي और हमें په هغوی अपने کې दिन یو شر दिखा پسند د هم और پاتې हमारे نشي लिए अपनी तलवार सौंप ले انکار کوونکي د ډیرو قسمونو وي خو ځینې پکې ډیر شر پسند وي چې خپل شر کې انتها ته رسیدلې وي پس دا دعا هغوی د پاره ده लेकिन बाद इनकार कर فرمایي چې دا دعا چې مې وکړه او دا الهام راته وشو نو معلومه شوه बस ये दुआ چې دا زما د دعا د قبولیت وخت دی بیا فرمایي چې همیشه راسي د خدای پاک سنت همدغه سره روان دی چې کم خلک د هغه د مامورانو په لاره کې ودرېږي हमेशा هغوی सुन्नतुल्लाह لرې इसी तरह کړي पर चली आती है कि उसके मामूरों की یعنی خدای پاک هغوی لرې کړي او دا د خدای پاک د ډېر فضل ورځې دي چې ورته ګورو نو په خدای ایمان او یقین زیاتېږي چې هغه څرنګه دا امور ظاهروي तरह उन उमूर को जाहिर कर रहा है دا نظریه خدای پاک نن هم د مسیح موعود علیه السلام جمعه ته ښی لګیا دی یو طرف ته کنځلې دي او بل طرف ته ترقیات دي अल्लाह ताला मुस्लिम بېشکه چې په ملک کې شریفان خلک هم شته दूसरी तरफ तरक्की داسې هم شته لکه څنګه چې ما وویل چې هغوی د خپلو ऐसे کورونو پوسټرې لرې کوي मैंने कहा خو اکثریت د داسې خلکو دی چې شرافت یې ګونګ دی उतारने वाले हैं لکه څنګه چې حضرت خلیفة المسیح ثالث ویل چې شرافت خو دوی کې شته अक्सरियत जो है خو ګونګ دی بې ژبې دی خبرې نه کوي خو یوه تعلیم یافته طبقه फरमाया करते چې په انګریزي اخبارونو کې لیکل کوي लेकिन गूंगी शराफत هغوی اوس د حد نه وتې पढ़ा लिखा तबका ظلم خلاف आवाज اوچتول شروع کړی دی अखबारों में लिखा بهرحال उन्होंने अब इस हद से ملک बड़े हुए بچکولو د پاره موږ ته د مسیح موعود علیه السلام د الهامي دعا هم کول پکار ده چې شرپسندان ختم شي के लिए हमें د ملک شریف آبادی د دې شرپسندو د شر نه محفوظ وي او د ټولو نه مخکې خو د احمدیان د دوی د شر نه محفوظ شي उन शरपसंदों پس لکه څنګه چې ما وویل और सबसे هر احمدي ته پکار ده چې مخکې نه زیات په صبر او سره د دعا دی ژوند تېروي مختلفو ښارونو مختلفو علاقو کې को सब्र और د احمدیانو خلاف पहले से دا شرپسندان जिंदगी गुजारने की जरूरत है منصوبې جوړوي शहरों में मुख्तलिफ इलाकों خو زمونږه خدای خیر الماکرین دی इन शरपसंदों की د دوی منصوبې به هم बंदियां होती रहती په دوی واپس लेकिन لګي हमारा खुदा खैरुल माकरीन په دوی به واړي او دا کېږي هم لګیا دي هماغه دی چې مونږ د دوی د خوفناکو منصوبونه بچ ساتلی یو वही है जिसने پس د خدای پاک لمن ای چیرې هم پرېږدی دی से محفوظ رखा हुआ है لږه موده مخکې هم ما دې طرف ته د جومات پام ګرځولی و چې خپل عمل د خدای پاک د رضا مطابق کوي او په اجتماعي طور पहले भी कुछ अर्सा د هغه مخې ته ټیټ شي इस तरफ तो जो نو داسې به لږه موده کې انشاءالله بیا को انقلاب راشي काफी ढालते हुए اجتماعي रंग में इसके مستقل مزاجه سره دوه طرف ته د پام لرلو باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلي دي چې دعا او د هغې د قبولیت د زمانې ترمنځ چې کوم وخت وي په هغې کې په انسان ځینې وخت یو بل پسې ابتلاونه راځي داسې ابتلاونه وي چې انسان له ملا ماته کړي خو یو مستقل مزاجه او صحیح فطرت لرونکی تن په هغه ابتلاونو او مشکلاتو کې هم د خپل د رب د عنایاتو خوشبويي محسوسوي او د فراست په نظر ګوري چې هغې نه پس نصرت هم شته دا ابتلاونه راتلو کې یو راز دا دی چې انسان کې دعا دپاره جوش نور هم زیات شي ځکه چې څومره اضطرار او اضطراب زیاتېږي هماغومره روح به هم ګدازه شي आने में एक सिर ये भी होता او है कि दुआ के लिए जोश पड़ता है او دا د دعا د قبولیت په اسبابو کې یو سبب دی بس حوصله نه د بایلل پکار او د بې صبرۍ او د بې قرارۍ د لاسه په خپل خدای بزني نه د پکاره دا خیال یې چیرې هم زړه ته مه راولئ چې ستاسو دعا به قبوله نه شي یا قبلیږي نه داسې قسمه وهم د خدای پاک د دې صفت نه د انکار په شان دی چې هغه دعاګانې قبلوي یعنی د دعاګانې قبلولو چې کوم صفت د خدای پاک دی که داسې قسمه خبره د انسان زړه نه راځي نو هغه به لاشعوري طور د خدای پاک د هغې صفت نه نو هغه په لاشعوري طور د خدای پاک د هغې صفت انکار کوي لګي بس زموږ کار په ځان کې استقلال پیدا کول دی موږ ته پکار چې هغه شرطونو سره دی دعاګانو طرف ته توجه ورکو چې کومو کې یو څو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په حواله ما بیان کا
موږ ته همیشه په دې یقین ټینګ پاتې کېدل پکار دی چې د خدای پاک قول هیڅ هم غلط نه وي، چې خدای پاک فرمایلی دی چې یجیب دعوت داعی اذا دعان، یعنی دعا سره د هغې د ټولو شرطونو وغواړئ نو زه به قبلوم. نو هیڅ وجه نشته چې موږ د مایوسه شو. او د قبولیت وخت خدای پاک مقرر کړی دی. هره ابتلا که موږ خدای پاک ته ټیټوي نو انشاءالله قبولیت به هم موږ وګورو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو بل ارشاد به هم پیش کړم. هغوی فرمایي یا ساتئ چې یو تن هم د دعا نه تر هغې پورې څه فیض نشي اخیستی تر څو چې هغه صبر حد ته ونه رسوي او سره د استقلال دعا کې مشغوله نه وي. په خدای پاک دې چېرې هم بدظني او بدګماني ونه کړي. هغه د ټولو قدرتونو او د ارادو مالک وګڼي. هغه د ټولو قدرتونو او د ارادو مالک ومني، یقین دې لري او بیا سره د صبر په دعا کې دې مشغوله وي. یو وخت به راشي چې خدای پاک به د هغه دعاګانې واوري او جواب به ورله ورکړي. کم خلک چې دا نسخه استعمالوي هغوی چېرې هم بدنصیبه او محرومه نشي پاتې کېدی، بلکې هغوی یقینا په خپل مقصد کې کامیابه شي. د خدای پاک قدرتونه او طاقتونه بې شمېرې دي. هغه د انسان تکمیل لپاره یو مودې پورې د صبر قانون جوړ کړی دی. دا قانون هغه بدلی نه، او څوک چې دا غواړي چې هغه دا قانون بدل کړي نو هغه د خدای پاک په جناب کې د ګستاخۍ او د بې ادبۍ جرأت کوي. بیا دا هم یاد ساتل پکار دی چې ځینې خلک د بې صبرۍ نه کار اخلي او لکه د مداري دا غواړي چې په یو دم کې د هر کار وشي. زه وایم چې که څوک بې صبري کوي نو خدای پاک له به صبران کړي او خپل نقصان به کوي. بې صبري دې وکړي او ودې ګوري چې د هغې په ذریعه به چېرته ورسي. نو فرمایي چې ګوري کله چې حضرت یعقوب علیه السلام خوږ زوی حضرت یوسف علیه السلام چې د وروڼو د شرارت په وجه له هغوی جدا شو نو هغوی 40 کالو پورې دعاګانې کولې. که هغوی جلدبازه وو نو هیڅ نتیجه به نه وي پیدا شوې. هغوی تر 40 کالو دعاګانې وکړې، د خدای پاک په قدرتونو ایمان ولرلو او آخر 40 کالو پس هماغو دعاګانو حضرت یوسف علیه السلام ځان ته راخلو. همدغه رنګ په هغه اوږده موده کې ملامت کوونکو به هغوی ته دام ویل چې ته بې فایدې یوسف یادی. هغوی به ورته دا ویل چې زه خدای نه هغه علم لرم چې کم تاسو نه لرئ. بېشکه چې هغوی د حضرت یوسف نه هېڅ خبر نه وو، خو دا یې ورته وویل چې انی لاجد ریح یوسف. مخکې خو ورته همدا پته وه چې د دعاګانو سلسله اوږده شوه. که خدای پاک د دعاګانو نه محرومه کولم نو جواب به یې راله زر راکړی وی. خو د دې سلسلې اوږدېدل د قبولیت دلیل دی، ځکه چې کریم هېڅ چېرې هم دا نه کوي چې سایل دې ناوخته پورې په انتظار کې کښېنئ او بیا د محرومه وساتي. بخیل نه بخیل تن هم داسې نه کوي. هغه هم که سایل ته ډېره وخته په دروازه کښېني نو آخر څه نه څه ورله ورکړي. او بیا زموږ دعاګانې، زموږ د زړه خوږ، زموږ د سینو سوریدل په خپل ذات باندې د ظلم په وجه نه دی، بلکې موږ د هغو ظلمونو هدف یو او جوړیږو چې وجه دا ده چې موږ د زمانې امام پیژندلی دی. په موږ دا ظلمونه ځکه روان دي چې موږ په دې زمانه کې د خدای پاک فرستاده او د هغه نازول یې منلی دی. پس یقینا چې موږ د هر څه د خدای پاک دپاره زغمو. نو که د هغه دپاره زغمو نو بیا خو به هغه زموږ دعاګانې خامخا اوري او لګیا دی اوریم. د جماعت احمدیه ترقي د دې خبرې واضح ثبوت دی چې خدای پاک موږ سره دی. لکه څنګه چې ما وویل چې د دشمن منصوبې خو ډېرې سختې وي او دي او دا د خدای پاک رحم او فضل دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د هغه لوزونه دي او زمونږ ایمانونه مضبوطولو دپاره خدای پاک دا نظریه موږ ته ښیي چې د دشمن منصوبې ګڼ شمېر ځایونو کې ورانې کړي دي او صرف پاکستان نه بلکې د دنیا مختلفو نورو ملکونو کې هم
مخالفت شته خو د جماعت طریقې ودرېږي نه لګیا ده. दुश्मन के मंसूबों के یورپي پارلمان ته چې زه تللی وم نو یو اخباري نماینده رانه هلته دا پوښتنه کړې وه چې د نورو مسلمانانو په مقابله کې ستاسو حیثیت یا تعداد څومره دی، लेकिन जमात ځان د هغوی په مقابله کې تاسو چېرته ګورئ. نو زما زړه ته راغلل چې د دې سوال نه پس به هغه دا تپوس کوي چې ने कहा कि دې تعداد سره چې تاسو بیا کومې خبرې کوئ او کم تعلیم چې تاسو ورکوئ دا منپسندی چې تاسو یې خورول هم غواړئ، نو د الیکشن تعداد سره به تا کار تاسو څنګه وکړی شئ. نو فوراً زما ذهن ته هغه جواب راغو چې کوم حضرت خلیفة المسیح ثالث دلته د یو اخباري फैलाना चाहते हो د یورپ یو اخباري نماینده له د هغه دې سوال جواب کې ورکړی وو. तो मुझे हसरी د دغه رنګ یو سوال په جواب کې ورکړی وو چې نن 93 کاله مخکې چې څوک کم یو تن وو هغه نن 1 کروڑ جوړ شوي دي، یعنې 1 کروڑ ته رسېدلی دي. फरमाया था कि आज 93 साल पहले जो एक था نو مخکې تاسو په خپل اندازه وکړئ چې कर लो कि आइंदा अरसे همدومره وخت تېر شي نو موږ به څومره یو. نو ما هم هغه ته دا وویل چې 130 کاله اوس تېر شوي دي جماعت احمدیه باندې او د الله په فضل زموږ شمېر کروڑونو کې دی او انشاءالله वो वक्त भी هغه وخت هم جوړ دی چې دنیا به یو اثر لرونکی جماعت په حیث په موږ نظر کوي. नजर आए. نو بیا ما هغه نه تپوس وکړو چې ستا سوال جوړ همدا و، نو تسلي دې وشوه. نو هغه وویل چې او زما ذهن کې همدا و، خو موږ ته یاد ساتل پکار دی چې زموږ اثر به د دنیا د مقصدونو د حصول لپاره نه وي بلکې د خدای پاک محبت په دنیا کې قایمولو دپاره او مینه محبت دنیا کې خورولو دپاره به وي. پس موږ ته د پریشانېدو هېڅ حاجت نشته چې د مخالفینو बल्कि खुदा ताला ظلمونه موږ د خپل کار نه لرې کولی شي یا زموږ د ترقۍ په لاره کې هغوی څه خنډ ودرولی شي. बस हमें ترقي خو خدای پاک موږ ته ښایي لګیا دی او نه صرف دا چې موږ ته د ترقۍ نظارې ښایي بلکې آینده راتلونکي ژوند کې काम से چې کم خلک به د هغه نازولو سره وابسته کېږي तरक्की में रोक बन सकते हैं. او کم तरक्की तो हमें खुदा ताला दिखा रहा है और ना सिर्फ हमें तरक्की او की کم नज़ारे خلک दिखा रहा है, به چې د هغوی مخالفین وي आइंदा आने वाली जिंदगी में अपने د هغوی نقشه هم موږ ته ښیي او داسې زموږ د تسلي او د سکینه سامان هم پیدا کړی دی. हमारे लिए په قرآن شریف کې چې کوم آیتونه फरमाती हैं अल्लाह ताला ने कुरान करीम ما په د قرآن شریف کوم آیتونه چې ما په شروع کې تلاوت کړ هغه هم د دې حالت نقشه بیانوي. वो इस हालत का नक्शा खींचती हैं. फरमाया कालू रब्बना गलबत अलैना فرمایي कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतना वकुन्ना कौमन तालीम. یعنې دا مخالفین به دا وایي हमारे रब چې یې زموږ ربه हम पर हमारी बदनसीबी په गालिब موږ زموږ بدنصیبي غالبه شوې وه गुमराह कौम थे. او موږ یو ګمراه قوم وو. रब्बना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून. ای زموږ ربه موږ د دوزخ نه د جهنم نه وباسه پس که موږ بیا داسې وکړو نو یقینا چې ظالمان به یو. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون هغه ورته وایي इसी में तुम چې عمدې ته واپس لاړ شئ او ما سره خبرې مه کوئ. वहीं रहो और मुझसे गुलाम ना करो. इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन. بېشکه چې زما په بندګانو کې یوه ډله داسې وه چې ویلې به چې ای زموږ ربه موږ ایمان وروړو پس موږ وبخه او په موږ رحم وکړه او ته رحم کوونکو کې د ټولو نه ښه یې. सबसे बेहतर है. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. वकुन्तुम मिनहुम پس تاسو د هغوی د تمسخر هدف جوړ کړ निशाना बना लिया यहाँ तक ان تر دې چې د هغوی په وجه تاسو زما د یاد نه غافل شوئ او تاسو به هغوی پورې ټوکې کولې. إني جزيتهم اليوم بما صبروا यकीनन आज मैंने उनको इन्नी जज़ायतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून. वही हैं जो कामयाब होने वाले हैं. یقینا نن ما هغوی له د هغوی د هغه صبر دا جزا ورکړې ده چې یقینا هغوی करने वालों का هغوی دي چې کامیابه کېږي به. से दूर जा पड़ने वालों का پس دا انجام دی د دشمنانو अगले जहान में जाकर د هغو خلکو چې د ژوند د فیشن نه لرې شوي دي कहेंगे कि په بل جهان کې چې حقیقت په هغوی واضح شي نو وایي به چې घेर कर यहाँ तक زموږ بدبختۍ موږ ګیر کړو
او دلته راوستو. एक दफा लौटा نو दे یا الله یو ځل مونږه واپس ولېږه نو بیا به ستا نافرماني ونه کو، तो जुल्म करने वाले हों او که داسې موږ نو ظالمان به یو. कि ये मेरा कानून नहीं خو الله پاک به ورته فرمایي چې دا زما قانون نه دی. ये की सजा भुगतो मेरे सामने اوس هم چې څه کړي دي अब तुम्हारा د هغې نتیجې وزغمئ. इसी में दाखिल हो زما د مخې نه لرې شئ، ستاسو ځای اوس دوزخ دی، هغې کې داخل شئ. اوس به زه ستاسو هېڅ خبره هېڅ چغې سورې نه اورم. ये बातें होती सुननी थी अल्लाह ताला ने بس کم فریادونه چې خدای پاک اوري هغه د नेकों का अमल है उनकी सुनता है ना कि इन लोगों का د هغوی دي چې څوک په دې جهان کې نیک عمل کوي. هغه فریاد نه چې کم هغه خلک به کوي چې په دې جهان کې ظلمونه کول او په بل جهان کې بیا فریادونه به ऐसे کوي. लोगों से सलूक का जिक्र फरमाया بس है خدای پاک دا سلوک بیان فرمایلی دی چې هغه خلکو سره به کېږي چې د هغه رالېږلي شویو نبیانو مخالفین دي. هغه خدای چې هر وخت په دې انتظار وي چې د هغه بنده به معافي وغواړي، هغه وخت به د معاف کولو نه انکار وکړي چې اوس وخت تېر دی. जो तुम यहाँ आ गए دلته خو به د اعمالو جزا میلاویږي कर रहे हो چې اوس دلته راغلی कहते हैं उस दुनिया نو کوم اعمال هم په دنیا کې کړي دي، کوم حرکتونه چې ستاسو وو چې زما د بندګانو झुकने واले هغو بندګانو چې ما ته سر هر وخت ټیټ وي करने वालों से او زما د دین عظمت قایمولو کوشش به یې کولو، نو کوم سلوک چې تاسو هغوی سره چې ستاسو هغوی سره وو जिस तरह वो मेरे काम هغوی به زما کار مخکې بوتلو کوشش کولو او تاسو به د دې کار په لاره کې خنډان ودرول. दूसरों نه صرف دا چې نور خلک به منې کول چې د هغوی خبرې دې نه اوري، بلکې هغوی باندې د ظلم انتها کړې وه. तुमने کومو خلکو چې زما د نامې کلمه ویله تاسو هغوی پورې ټوکې کولې، बल्कि उनके खून بلکې د هغوی ژوند سره به م لوبې کولې. किस चीज की بس اوس معافي د څه خبره غواړئ؟ د کومې خبرې معافي غواړئ؟ जाओ और अपने نن به تاسو जहन्नुम में जाकर रहो ستاسو یوه خبره هم نه اورېدلې کېږي. زه یې خپل مقام یعنې جهنم کې ته لاړ شئ او هلته اوسېږئ. خدای پاک به فرمایي چې نن یقینا زما هغه بندګان چا چې زما د حکم مطابق زما د وعدې مطابق راغلي نبي باندې ایمان وروړو، هم هغوی د دې قابلان دي उन पर چې زه په هغوی رحم وکړم، د هغوی خبرې واورم، उनको अपने هغوی له د خپل رضا جنتونو کې ځای ورکړم. दुनिया में دنیا کې چې کم ظلمونه په هغوی شوي دي د هغوی جزا په طور هغوی باندې په خپله د مینې نظر وکړم. इस د دنیا کې उनकी जजा د जहान में دنیا کې د هغوی د عمل جزا په بل جهان کې به زه अल्लाह ताला फरमाए ډېر زیاته کړم د هغوی دا جزا. जो मेरे बंदों पर خدای پاک به فرمایي چې یا خلکو چې زما په بندګانو ظلم کولو، ने तुम्हें په هغوی ظلم او هغوی پورې ټوکې کولو په وجه ستاسو याद से भी काफी هغوی پورې ټوکې کولو په وجه تاسو دومره ړانده شوي وئ چې تاسو زما د ذات نه هم दिलदारी करना غافل وئ. और उनका कत्ल زما دا حکم هم هېر کړی و چې کس ته نه د مؤمنانو زړه خوږول، هغوی وجل به تاسو د अल्लाह ताला جهنم اور ته بیایي. उसके बंदों के हुकूक تاسو خپل هغه لوس هېر کړی و چې تاسو به د الله او د هغه د بندګانو حقونه ادا کوئ. ताला के अहकामात को बुला बैठे हो دا عهد هم کړی و خو بیا هم هېر کړو. بس تاسو چې د خدای پاک حکمونه هېر کړ، د هغه یاد نه غافلان شوئ، د هغه حکم هم خپل د مرضۍ مطابق بدل کو، نو मजलूमों की زما تاسو سره هېڅ تعلق نشته. تاسو د مظلومانو جایدادونه ولوټل، اورم ورته ولګولو، د هغوی په جایدادونو هم قبضې وکړې، कारोबारों د هغوی کاروبار ته هم د نقصان رسولو کوشش وکړو. کاروبارونه कारोबार थे तो उनके पैसे खा کم شریک وو نو د هغوی پیسې مو خوړې. गरज जुर्मों نو की د جرمونو یو فهرست چې تاسو وکول، बस پس اوس همدا د جهنم سزا ستاسو مقدر ده. जहन्नम की सजा دا قرآن په خپله وایي ये कुरान करीम چې د هیڅ قسمه نرمۍ او د معافۍ باره کې نن ما سره خبرونه کوي. के बारे में मुझसे बात او بیا هغه خلکو باره کې چې ایمان یې روړی وو او ईमान लाने वालों بخښنه یې غوښته، خدای پاک به فرمایي मांगने वालों के چې बारे में یقینا अल्लाह ताला फरमाएगा نن ستاسو د صبر، استقلال، ایمان کې د مضبوطۍ او ما سره د تعلق په وجه، ما ته د ټیټېدو په وجه، मेरे आगे झुकने زما بندگان جوړېدو په وجه تاسو به هغو خلکو کې شمېرل کېږئ چې کامیاب دي कामयाब लोग او د خدای پاک مینه به ورته حاصلېږي، د هغه رحم او بخښنه به ورته अल्लाह حاصلېږي. ताला कर پس دا دی د دې آیتونو مطابق د مؤمن او د غیر مؤمن فرق. इन आयात की रूह خدای پاک دې مونږ هغو خلکو کې شامل کړي
چاته چې د هغه رحم او بخښنه حاصلېږي. फरमाए जो زموږ د هر قسمه کوتاهیانو د کمو د هغه پرده پوشو हमारी हर فرمایي किस्म की कोताहियों او سره د और استقلال कमियों की पर्दापोशी फरमाए और इस्तिकलाल के साथ दुआओं की तरफ हमारी तवज्जो रहे और फायदों में हमारा शुमार हो. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.